أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظیم. سورة آل عمران سپارہ نمبر 16 د سپاری رکو نمبر 8 او د سورت رکو نمبر 17 آیت نمبر 165 تا 168. د غزوه احد نا یو کال مخکی د بدر په میدان کې غزوه بدر واقعا را پیښ شوی وسیبا او د بدر په جنگ کې الله جل شانه مسلمانانو ته یو عظیم الشان او لوی فتح نصیب کړی و او کافرانو لوی شکست خوړلیو. په دغه جنگ کې مسلمانانو د کافرانو نه اویا غټ سرداران وجلیو او اویا غټ سرداران یې تینا ژوندي نیولیو او قیدیان کړیو او مدینې ته تړلی لاس راوستیو. د دغه قیدیانو په باره کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابو نه مشوره واغستله چې دی قیدیانو سره څه وکړو، آیا وی وجنو مړه یې کړو او که نه پرېږدو او د دوی په بدل کې د دوی د کور د خلکو نه فدیه واخلو، په بدل کې مال واخلو، قیدیان دی آزاد به کړو، دغه پیسې به پکار راشي. د الله جل شانه د طرف نه حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته وحی وشوله او الله تعالی ورته وی اختیار یې ورکو صحابه ته چې یا خو تاسو دوی ووجنې د دوی وینې توی کې چې کافرانو ته د دین عبرت حاصل شي او سخت سزا ورته ملو شي چې آینده بیا دوی د مسلمانانو سره جنگ نه کوي، او که تاسو دوی پرېږدئ او د دوی په بدل کې فدیه اخلئ نو راتلونکي کال کې به بیا که ستاسو د دوی سره جنگ را پیښ شو نو د دې اویاو په بدل کې به ستاسو نه اویا شهیدان کیږي. صحابو مشوره ورکړله، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مشوره واغېسته او صحابو مشوره ورکړله. د بعضو صحابه رای دا و چې دا اویا قیدیان وجنو پرېږدو یې نه، 14 کاله په موږ باندې په مکه کې ظلمونه کړي دي، اوس خو په لاس راغلي دي، اوس یې چېرته پرېږدو، معاف کوو یې نه. خو د اکثرو صحابو مشوره دا راغله چې یاره دا به پرېږدو او د دوی په بدل کې به فدیه واخلو. مسلمانان ډېر زیات په کمزوري حالت کې دي دی وخت کې او موږ سره اسلحه نشته، د جنگ ساز او سامان نشته، نو دغه پیسې به زمونږ ډېرې په کار راشي. دا قیدیان به پرېږدو او په بدل کې به فدیه والو، په هغې باندې به جنګي سامانونه واخلو. د اکثرو صحابه رای حضور پاک صلی الله علیه وسلم ومنله او قیدیان یې پرېښودل او د هغې په بدل کې فدیه واخیستلی شوه. او صحابه وی که راتلونکي کال کې زمونږ نه اویا شهیدان کیږي نو شهادت خو ډېره لویه مرتبه ده، شهادت ته خو موږ لیواله ناست یو او شهادت خو موږ د الله نه غواړو. مرګ خو باسي مې اور ورځ راځي که نه، نو چې د شهادت مرګ راشي نو ښه نه ده، نو دواړه ګټې به مو شي د دنیا مو د آخرت. الله جل شانه دا غوښتل چې دوی دی دا قیدیان ووجني، د دوی دی وینې توی کړي، پرېږدي دي نه، دا کافران دی پرېږدي نه، خو اختیار یې ورکو او هغوی په اختیار کې هغه بله خبره خوښه کړله چې کله د احد په میدان کې غزا وشوله او صحابو نه غلطي وشوه، غونډۍ یې پرېښوده، لاندې راکوز شول، خالد ابن ولید پې سره د لښکره د بره نه راوړېدو او د جنگ نقشه بدله شوله، مسلمانانو ته عارضي شکست شو او کافرانو ته عارضي فتح وشه او ګټلې جنگ په بیلات باندې سر شو سیوه. مسلمانان اویا لوی لوی صحابه شهیدان شول په دغه حادثه کې سیوه
چې دا عارضی فتح کافرانو ته حاصل شو مسلمانانو ته عارضی شکست راغی او پدې کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ اسد الله و اسد رسوله حضور پاک وی دا د الله او د الله د رسول زمری دی هغه حضرت حمزه هم په دغه جنگ کې شهید شو سیبا په دغه حادثه کې او تر دې چې وحشی راغی دا د هندي غلامو او د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د شهادت نه پس یې د هغوی نه پوزه او شونډې او ژبه او غوږونه یې پرې کړل د مړي باس پکاوي نه کې لیکن دیو دومره په انتقام کې مخکې لاړل چې د حضرت حمزه مسله یې وکړله سیبه اسلام کې مسله حرام ده ښه که په جنګ کې دی یو کافر وجلو نو د وجلو نه پس په بیا د مړي سپکاوي نه کې لاسونه خپې سترګې پوزه شونډې غوږونه دا به پرې کې نه په اسلام کې حرام د کافر بم نه د کافر سره بم دا عمل نه کې مسلمان خو ډېره لویه خبره ده نو دوی د حضرت حمزه مسله کړې وه او داسې نور شهادتونه ډېر سختې طریقې سره شهادتونه شو نو چې کله دا حادثه را پیښه شو دا شهادتونه وشول نو بعضې کمزوري مسلمانانو نوی مسلمانان چې وي د جنگ میدان ته راغلي نو هغوی وی چې خدایه دا څنګه چلو شو دا مصیبت د کم طرف نه راغی مونږ خو ګټلی جنگ بیلو او دومره شهادتونه وشو د هغوی حوصلې کمزورې شوې هغوی وي د بعضو مسلمانانو د خولې نه دا خبرې وتې چې مونږ خو حق جهاد له راغلي یو او د الله په لار کې جنګېږو او بیا هم را باندې دا مصیبت راغی او بیا هم دا شکست دا مصیبت د کم طرف نه راغی او بعضو مسلمانانو د خولې نه دا خبره وخته چې الله جل شانه خو موږ سره د مدد وعده کړې وه او الله خو خپل پیغمبر سره د مدد وعده کړې وه چې په جنگ کې به زه ستاسو مدد کوم هغه مدد کم دی په موږ خو دا مصیبت راغی او جنگ هم بیلو شهادتونه وشو او دومره غټ مصیبت را پیښ شو الله جل شانه د دغه مسلمانانو دا خبره او دا منظر دلته په دې آیت کې ذکر کوي چې دا خو مصیبت نه دی که مصیبت ورته ته وایې نو دا خو ستاسو د خپله لاسه دی ولې پروس کالم چې په بدر کې د هغوی نه اویا نیولي او اویا مجلي نو تاسو ته الله اختیار نو درکړي که اوس دا اویا پرېږدی نو راتلونکي کال کې به ستاسو نه اویا شهیدان کېږي نو هغه وخت کې خو تاسو وي چې شهادت ته مونږ تیار یو او شهادت خو مونږ غواړو او خیر دی که اویا زمونږ نه شهیدان شي نو چې اوس درنه اویا شهیدان شو نو اوس وایي چې دا مصیبت د کم طرفې راغی دا خو ستاسو د خپل لاس عملو نو یا خدا دقی خبره ته پکې اشاره ده چې دا ستاسو د خپل لاس عملو یا تاسو دې ته مصیبت وایې دا خو ستاسو د خپل لاس عملو چې په غونډۍ درته د الله پیغمبر وی چې کینې که زمونږ غوښې مارغانو خوړې بیا هم راکوزېږې نو تاسو خو د الله د پیغمبر خبره ونه منله او غلطي مو کړه او لاندې راکوز شوې نو دا د جنګ ګټه په بیلات بدلیدل دا شهادتونه او زخمیان راتلل دا مصیبت دا خو ستاسو د خپله لاسه دي ولې تاسو غلطي کوله اولما اصابتکم مصیبت هر کله چې تاسو ته راپېښ شو مصیبت هغه مصیبت او هغه ازمایش قد اصبتم مثلیها چې داسې تکلیف او مصیبت دوچند رسولې تاسو کافرانو ته تاسو ته خو یو چند تکلیف ورسېدو صرف اویا د نه شهیدان شول تاسو دوچند تکلیف هغوی ته رسولي اویام تې وجلي او اویام تې ژوندي قیدیان راوستي وو قلتم نو تاسو وی انا هذا دا د کم طرف را پیښ شو دا غم د کم طرف قل تو زما محبوبه پیغمبره هو من عند انفسکم دا ستاسو د خپل ځانونو د طرف نه دی یعنی دا ستاسو د خپل عمل نتیجه ده دا ستاسو د خپل لاسونو نتیجه ده ان الله على كل شيء قدير او الله په هر څه قادر دی الله د مدد وعده کړی و د الله مدد د جنگ په شروع کې راغی او په اخر کې الله تعالی تاسو له فتح راکړه وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين دي عارضی شکست کې او بیا د دینه فتح راتل دي کې څه حکمت نو د دې حکمتونه شاتم ذکر شوی دي او په دې آیات کې ذکر شو د دې د پاره چې الله تعالی مؤمنان او منافقان بیل کی
منافقان په دغه وخت کې وتښتېدل، په شا شول که نه، او مسلمانان کلک ولاړو. نو دا عارضي شکست د دې دپاره چې اصل او نقل مسلمان پکې معلوم شي. وليعلم الذين نافقوا، او دپاره د دې چې منافقان پکې الله معلوم کړي. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، چې کله دا د میدان جنگ کې د عارضي شکست راپیښ شو منافقان وتښتېدل، نو مسلمانانو ورته وی مسلمانانو د جبې په سر مسلمانانو، تاسو خو چې موږ مسلمانان یو که نه او کلمه م ویله که نه او د الله د پیغمبر د مرګرتیا غټې غټې چغې م ولې، اوس چېرته تښتې؟ راشئ په میدان جنګ کې د الله په لار کې د الله د رضا د حاصلولو دپاره وجنګېږئ که نه. اوس تیښته کوې، په شا تښتې، او که د الله د رضا دپاره نه جنګېږې نو کافر راغلی دي، اوس دلته دي سبا به مدینې ته درشي. کم از کم د خپل بچو، د خپل وطن او د خپل کور د حفاظت دپاره مدافعاتو کې وجنګېږي. که د الله د رضا دپاره نه جنګېږي نو د خپل سر او د مال او د بال بچ د خپل وطن د حفاظت دپاره وجنګېږي. راشي او وویلو شي د منافقانو ته تعالوا راشئ قاتلوا فی سبیل الله، د الله په لار کې وجنګېږي. او که نه جنګېږي د الله په لار کې، د الله رضا مقصد نه وي، او ادفعوا نو کم از کم دفاعي جنګ وکړې، د خپل ځان د خپل وطن حفاظت وکړې. قالوا منافقانو په جواب کې وی لو نعلم قتالا، که چېرته مونږ ته معلومه وي جنګ کول، لتبعناکم نو مونږ به خامخا ستاسو تابعداري کړې وي. منافقانو د دې خبرې مسلمانانو ته جواب ورکړو. او د دې لو نعلم قتالا لفظ 3 مطلبونه مفسرینو ذکر کړي دي. وی منافقان وی دا جنگ کیدونکي نه دي، مونږ ته پته ده جنگ نه کېږي، داسې د جنګ اوازه ده او داسې افواګانې دي، او ځای تاسو ورځئ احد ته لاړ شئ، او که جنګ وشو نو بیا به درپسې مونږ درشو که نه، خو دا مدینه ده او دغه احد دی 4 میله مزل دی صاحبه، مونږ ته پته ده جنګ کېدونکي نه دی. لو نعلم قتالا مطلب دا دی که چېرته مونږ ته معلومېدی چې جنګ کېږي نو مونږ به درپسې درشو، او جنګ نه کېږي، یو دا مطلب. او دویم مطلب دا دی چې دوی وی لو نعلم قتالا، که چېرته مونږ ته معلومه وي قتالا جنگ کول، لتبعناکم مونږ به ستاسو تابعداري وکړو. مطلب دا چې حضور پاک خو د منافقانو مشوره ونه منله که نه. منافقانو وی چې مدینه کې پاتې کېږو، بهر نه ځو، او اکثرو صحابه وی چې ځو، نو د هغوی مشوره یې ومنله او حضور پاک احد میدان ته لاړو. نو دوی وی چې تاسو ته خو مونږ ناپوهه ښکارو مسلمانانو که نه، تاسو خو وایئ چې تاسو په جنګ نه پوهېږئ، مدینه کې مونږ سره نه پاتې کېږئ او احد ته ځئ، نو ستاسو په نظر کې خو مونږه په جنګ نه پوهېږو، نو چې نه پوهېږو نو چې کله مونږ په جنګ پوه شو نو بیا به در سره مونږ درشو ځه. اوس خو ستاسو په نظر کې مونږ په جنګ نه پوهېږو او مونږ ته قتال چل نه راځي، ځکه چې تاسو زمونږ مشورې نه منې، نو بس مونږ در سره جنګ له نه ځو، او چې کله ستاسو په نظر کې مونږه پوهه شو نو بیا به راشو. او یو مطلب یې دا دی لو نعلم قتالا لتبعناکم، چې تاسو د احد میدان ته ځئ نو ځای لاړ شئ، مونږ خو په جنګ نه پوهېږو، مونږ له د جنګ چل نه راځي، مونږ په سادهګان خلک یو، مونږ له د جنګ چل چرته راځي. نو که مونږ ته چېرته د جنګ چل راتلی او په جنګ کې مونږ مهارت لرلی نو بیا به تاسو سره تلي. نو دی مسلمانانو ته یو قسم لا پیغور ورکولو، زورنه ورکوله چې تاسو بس په جنګ باندې ښه پوهېږئ، مونږ خو په جنګ نه پوهېږو، نو بس مونږ در سره نه ځو. هم الله وی هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان، دا منافقان په دغه روز باندې ایمان ته دومره نو نږدې څومره چې کفر ته نږدې وو. د ایمان په نسبت دوی کفر ته زیات نږدې وو، یعنی په زړه کې کفر ساتو او په ژبه هسې د ایمان ایمان چغې والي. یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم، په ژبه باندې هغه خبرې کولې چې هغه د دوی په زړونو کې نه وي. والله اعلم بما یکتمون، او الله ته د هغه خبرو ډېر ښه علم و څه چې دوی پټول، هغه کفر یا پټولو ایمان یې ښکاره کولو. الذين قالوا لاخوانهم، هغه خلک چې د خپل ورونو ته وي، د مسلمانانو ته وي، وقعدوا په خپل هم کېناستل په مدینه کې جنګ له نه تلل، او د مسلمانانو ته وي لو اطاعونا، که دوی زمون خبره منلې وي او مدینه کې پاتې شوي وي، ما قتلوا نو دوی به نو وجلې شوي، اوس به ژوندي وو. مسلمانانو ته پیغور ورکولو. الله تعالی وی قل زما محبوب پیغمبر دوی ته ویا فدرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقون، تاسو وایئ چې په مدینه کې په کور کې مرګ نشته، زه کور کې کینې ښه او وخت به راشي نو بیا ځان نه مرګ نه بچ کې،
پکور کې به تاسو د مرګ نه بچ شئ، مرګ خو بدله بیا هم راځي که نه، د مرګ نه خو هم تیښته او خلاصي نشته، که په کور کې او که په هر ځای کې. نو چې په کور کې د خر په شانتې مري نو ښه دا نه ده چې د الله په لار کې وجنګېږه او د شهادت عظیم او لویه مرتبه حاصله کړه. دا الله دې منافقانو ته وي. اولما اصابتکم آیا هر کله چې ورسېدو تاسو ته مصیبت قد اصبتم مثلها په تحقیق سره رسولی تاسو د دغې دوچنده مصیبت دغه کافرانو ته قلتم نو ویل تاسو ان هذا دا مصیبت د کم طرف نه راغی قلت ورته ووایه زما محبوبه پیغمبره هو من عند انفسکم دا ستاسو د خپل طرف نه دي، دا ستاسو د خپلو ځانونو د طرف نه دي. ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر څیز باندې قادر ذات دی. وما اصابکم او هغه مصیبت چې تاسو ته رسیدلی یا تاسو ته ورسېدو یوم التقى الجمعان په هغه ورځ باندې په کومه ورځ چې دوه ډلې یو ځای شوي وي مخامخ شوي وي یو بل ته، یو ډله د مسلمانانو وه یو ډله د کافرانو وه فبإذن الله نو بس دغه مصیبت تاسو ته د الله په حکم سره رسیدلی وليعلم المؤمنین او د پاره د دې چې الله تعالی معلوم کی مؤمنانو لره الله ته خو معلوم دي چې نورو خلکو ته ورخی چې دا سوچه مسلمانان دي. وليعلم الذين نافقوا او د پاره د دې چې الله تعالی معلوم کی منافقانو لره نو الله ته خو منافقان معلومو خو چې نورو خلکو ته ورخی چې دغه منافقان دي چې دا د جنگ نه او تختیدل پشاشل. وقیل لهم او ویل شول دی منافقانو ته تعالوا راشئ تاسو قاتلوا او جنگیږئ فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې او ادفعوا یا مدافعتو کې دفاعي جنګو کې. قالوا نو دی منافقانو ویل لو نعلم قتالا کچرته معلومېدلې مونږ ته قتال او جنګ کول یا لو نعلم قتالا کچرته مونږ ته علم وي د جنګ کولو لتبعناکم نو خامخا به مونږ تابعداري کړې ودستاسو. هم للکفر الله وی دا منافقان کفر ته یوم اذن په دغه ورځ باندې اقرب ډیر نږدې وو منهم للایمان په نسبت د دوی ایمان ته، د ایمان په نسبت دوی کفر ته زیات نږدې وو. یقولون ویل دوی یا وای دوی بافواههم په خلو باندې ما هغه څه لیس فی قلوبهم چې نشته د دوی په زړونو باندې، په خولې یو څه وایي په زړه یې بل څه دي. والله اعلم بما یکتمون او الله تعالی ته ډیر ښه معلوم دي هغه څه چې دوی یې پټوي. الذین هغه خلک قالوا لاخوانهم چې ویې ویل د خپلو وروڼو ته مؤمنانو ته استاد مسلمان او منافق ورور نه دي نو څنګه دلته مسلمانانو ته د منافقانو ورونه وي نو وی دی ورته په دې وجه باندې وي چې دوی هم د ایمان نعرې وایي خلک نه او مسلمانان هم مؤمنان دي نو په دې نسبت باندې ورته ورونه وي یا په دې نسبت چې دا د مدینې اوسېدونکي او د مسلمانانو سره د دوی نسبي رشتې وي نو نسبي رونه اگر چې ایمانی رونه نو. وقعدوا او پخپل کېناستل دوی پشاشول لو اطاعونا کچرته دوی اطاعت کړی وي زمونږه ما قتلوا نو نه به ووجلې شوي دوی. قلت ورته ووایه زما محبوبه پیغمبره فادرؤوا لرې کې تاسو واپس کې تاسو عن انفسکم د خپلو ځانونو نه الموت مرګ لره ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتونی یې که تاسو رښتونی یې چې دا مسلمانان که موږ سره مدینه کې پاتې شوي نو د مرګ نه به بچ شوي نو زه تاسو په دې کور کې ځان د مرګ نه بچ کې. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.